بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. دې نه مخکې درسونو کې مونږه دا خبره عرض کړې وه چې د اسم اعراب دا په 9 قسمه باندې دي او تیرو درسونو کې مونږه په دغه 9 قسمونو کې 15 قسمونه دا بیان کړو. ان شاء الله تعالی نننی درس کې به مونږه دا باقی 4 کم قسمونه دي د دې د بیانولو کوشش وکړو. د اعراب په لحاظ سره د اسم شپږم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی دا په واو ما قبل ضمې سره وي، یعنی په داسې واو سره وي چې د دې نه په مخکې حرف باندې ضمه وي، او حالت نسبی او جری په یا ما قبل کسرې سره وي، یعنی په داسې یا سره وي چې د دغه یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي. او د اعرابو دا قسم خاص دی د اسم متمکن د 3 قسمونو سره. یو قسم دی جمع مذکر سالم، دویم قسم دی لفظ اولو، او دریم قسم دی د 20 نواله تر د 90 پورې دا سونه دهایانې دي تدې پورې. نو تدې 3 قسمو اعراب دا یو شانتی دي، یعنی حالت رفعی دا په واو ما قبل ضمې سره دی، او حالت نسبی او جری په یا ما قبل کسرې سره دی. لومبی قسم دی جمع مذکر سالم، او د جمع مذکر سالم تعریف مخکې مونږه ذکر کړو چې جمع مذکر سالم دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په حالت رفعی کې د دې په آخر کې نون مفتوح وي، او د نون مفتوح نه مخکې وو وي، او د وو نه په مخکې حرف باندې ضمه وي، او په حالت نسبی او په حالت جری کې د دې په آخر کې نون مفتوح وي، او د نون مفتوح نه مخکې یا وي، او د یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي. د حالت رفعی مثال دی جاء مسلمون. نو په دې مثال کې مسلمون دا په حالت رفعی کې دی، یعنی دا په ترکیب کې فاعل واقع کیږي، او مخکې مونږه دا خبره کړې وه چې فاعل دا په مرفوعاتو کې دی. نو د مسلمون دغه حالت رفعی دا په واو ما قبل ضمې سره دی، یعنی د رفع علامت دا دی چې دا په وو سره دی، او د وو نه په مخکې حرف باندې ضمه ده. د حالت نسبی مثال دی رأیت مسلمین. نو مسلمین په دې مثال کې دا مفعول به واقع شوی دی، او مفعول به دا په منصوباتو کې دی، او دلته د نصب علامت دا دی چې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره ده، ځکه چې دا جمع مذکر سالم دی، او د هغې حالت نسبی په یا ما قبل کسرې سره وي. او د حالت جری مثال لی مررت بمسلمین. نو دا په حالت جری کې دی ځکه چې با حرف جاره پې داخل شوي ده، او د جر علامت دا دی چې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره ده. دویم قسم دی لفظ اولو. نو تدې هم دغه اعراب دی، یعنی حالت رفعی په واو ما قبل ضمې سره ده، او حالت نسبی او جری په یا ما قبل کسرې سره ده. د حالت رفعی مثال لی جاءنی اولو مال. نو دا په حالت رفعی کې ده، او تدې علامت دا دی چې د وو نه په مخکې حرف باندې ضمه ده. د حالت نسبی مثال لی رأیت اولی مال. نو په دې مثال کې د اولی مالن دا په ترکیب کې مفعول به واقع شوی دی، او مفعول به منصوب دی، او تدې د نصب علامت دا دی چې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره ده. د حالت جری مثال لی مررت
بأولی مالن. نو اولی مالن په دې مثال کې دا مجرور دی ځکه چې په دې باندې با حرف جاره داخل شوی ده او د هغې علامت دا دی چې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره ده. دریم قسم د 20 نه والا د 90 پورې دا څونه دهایانې دي، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 او 90. نو دا څونه دهایانې مونږ ذکر کړي نو تدې هم دغه اعراب دي کم اعراب چې د جمع مذکر سالم او د لفظ اولو دي. د حالت رفع مثال دی جاءني 20 رجلا یا جاءني 30 رجلا یا جاءني 40 رجلا. نو دا په حالت رفع کې دی. نو حالت رفع علامت سره چې د وونه په مخ کې حرف باندې ضمه ده. د حالت نسبی مثال له رأيت 20 رجلا. نو په دې جمله کې د 20 دا په حالت نسبی کې دی او د دې حالت نسبی په یا ما قبل کسره سره دی. د حالت جری مثال له مررت ب20 رجلا. نو په دې مثال کې د 20 دا په حالت جری کې د ځکه چې با حرف جاره په داخل شوی دی او علامت اداره چې د یا نه په مخ کې حرف باندې کسره ده. نو حاصل دا شو چې د اعراب شپږم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په واو ما قبل ضمې سره وي، حالت نسبي او حالت جری په یا ما قبل کسرې سره وي. او د اعراب دا قسم خاص دی د اسم متمکن د 3 قسمونو سره. نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 لفظ اولو او نمبر 3 د 20 نه والا تر د 90 پورې دا څونه دهایانې دي نو تدې هم دغه اعراب دي. دلته به هم زه د فائدې په طور باندې دا خبره ذکر کم چې څنګه مونږه د تثنیې 3 قسمونه بیان کړیو نو دغسې د جمع هم 3 قسمونه دي. یو دا جمع حقیقي، دویمه دا جمع صوري او دریمه دا جمع معنوي. جمع حقیقي دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په هغې کې 3 شرایط وي. نمبر 1 چې د هغې شکل و صورت دا د جمع والا وي، یعنی په حالت رفعي کې د هغې په آخر کې نون مفتوح وي او د نون مفتوح نه مخکې وو وي او د هغې نه په مخکې حرف باندې ضمه وي. او په حالت نسبي جری کې د هغې په آخر کې نون مفتوح وي او د نون مفتوح نه مخکې یا وي او د هغې نه په مخکې حرف باندې کسره وي. دویم شرط دا دی چې د هغې معنی هم د جمع والا وي، یعنی هغه په 3 باندې دلالت کوي یا د 3 نه په زیاتو څیزونو باندې دلالت کوي. او دریم شرط والا دا دی چې د دغې مادې نه تدې مفرد هم وي، یعنی د مفرد او د جمع ماده دا یو شانتي وي. نو تدې مثال دی مسلمون او مسلمین. نو تدې شکل و صورت دام د جمع والا دی، معنی مې د جمع والا ده او تدې چې کوم مفرد دی مسلم نو هغه هم د دغې مادې نه دی. لہذا مسلمون او مسلمین ته به مونږه جمع حقیقي وایو. دویم قسم د جمع دی جمع صوري. جمع صوري دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په هغې کې 2 شرایط وي، یعنی د هغې صورت د جمع والا وي. او دویم دغه دا دی شرط چې د هغې معنی هم د جمع والا وي، لیکن کم دریم شرط دی هغه پکې نه وي، یعنی ته دغې مادې نه ته دې مفرد نه وي. نو دې ته به مونږه جمع صوري وایو. او ته دې مثال دغه دی د 20 نه والا تر د 90 پورې دا څونه دهایانې دي نو دې ته به مونږه جمع صوري وایو، ځکه چې د دې صورت دا د جمع والا دی او کومه معنی ده هغه هم د جمع والا دی، لیکن ته دغې مادې نه ته دې مفرد دا نشته دی. د جمع دریم قسم دی جمع معنوي. جمع معنوي دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې د هغې صرف معنی د جمع والا وي، نور نه د هغې شکل و صورت د جمع والا وي او نه ته دغې مادې نه ته دې مفرد وي. نو ته دې مثال دی لفظ اولو. نو اولو دا جمع معنوي ده ځکه چې ته دې معنی دا د جمع والا ده، دا د 3 نه په 3 باندې او د 3 نه په زیاتو څیزونو باندې دلالت کوي، لیکن نه ته دې دا شکل و صورت دا د جمع والا دی او نه ته دې مادې نه ته دې مفرد دی، بلکې دا جمع ده د لفظ ذو.
نو دا مونږه د جمع درې قسمونه ذکر کړل، جمع حقیقي، جمع صوري او جمع معنوي. د جمع صوري او د جمع معنوي ته د جمع مذکر سالم داغه ملحقات وي. نو دی وجنه کم اعراب چې د جمع مذکر سالم دی نو دغه اعراب د جمع صوري او د جمع معنوي له هم ورکړي دي. د اعراب وم قسم دا دی چې داغه حالت رفعي دا په ضمه تقدیری سره وي، یعنی په داسې ضمه سره وي چې هغه په لفظونو کې موجود نه وي. حالت نسبی دا په فتحه تقدیری سره وي، یعنی په داسې فتحې سره وي چې هغه فتحه په لفظونو کې موجود نه وي. او حالت جری دای په کسره تقدیری سره وي، یعنی په داسې کسرې سره وي چې هغه په لفظونو کې موجود نه وي. نو د اعراب کوم وم قسم دی نو دا په درې وړه حالتونو کې دا به تقدیری وي. او د اعراب دا قسم دا خاص دی د اسم مقصور سره او د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه مضاف وي یا متکلم طرف ته. د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې داغه اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته نو داغه اعراب به هم په درې وړه حالتونو کې تقدیری وي. اسم مقصور دا به مونږه هغه اسم توایو چې داغه په اخر کې الف مقصوره وي، خو که دغه الف دا په لفظونو کې موجود وي یا تقدیرا موجود وي. چې په لفظونو کې موجود وي نو داغه مثال دی موسی، عیسی یا عصوا. نو په دې درې وړو مثالونو کې الف مقصوره دا حقیقتا په لفظونو کې موجود ده. چې تقدیرا موجود وي او د لفظونو نه حذف شوی وي دا غي مثال دی عصوان. نو دا په اصل کې دی عصویون. نو عصویون کې یا متحرکه ده او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو دغه یا مونږ په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو عصوان. بیا الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو مونږ ته الف دا حذف کو نو مونږ سره جوړ شو عصوان. نو خوا که دغه الف حقیقتا په لفظونو کې موجود وي او خوا که تقدیرا موجود وي په دواړو صورتونو کې به تدې اعراب د په درې وړه حالتونو کې تقدیری وي. د اسم مقصور تدې موږ سره مثالونه دي. د حالت رفعي مثال له جاءني موسی. نو موسی دا په حالت رفعي کې دی ځکه چې دا د جاء د لپاره فاعل له او تدې اعراب دادي چې حالت رفعي دای په ضمه تقدیری سره ده. د حالت نسبی مثال له رأیت موسی. موسی دا په حالت نسبی کې دی نو تدې اعراب دادي چې موسی دا منصوب دی په فتحه تقدیری سره. او د حالت جری مثال له مررت بموسی. موسی دا مجرور دی ځکه چې با حرفي جاره په داخل شوی ده نو تدې حالت جری دی په کسره تقدیری سره. دویم قسم دا دی چې د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې دا غي اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته نو دا غي اعراب به هم په درې وړه حالتونو کې تقدیری وي. دا غي د حالت رفعي مثال دی جاءني غلامي. نو په دې مثال کې غلامي دا داسې اسم دی چې د جمع مذکر سالم نه علاوه یو بل اسم دی او دا غي اضافت شوی دی یا متکلم طرف ته او دا په دې مثال کې فاعل واقع شوی دی نو تدې اعراب دا په ضمه تقدیری سره وي. د حالت نسبی مثال له رأیت غلامی. نو غلامی دا په حالت نسبی کې دی او تدې اعراب دادي چې غلامی دا منصوب دی په فتحه تقدیری سره. او د حالت جری مثال له مررت بغلامی. نو غلامی دا په حالت جری کې دی او تدې اعراب دادي چې دا مجرور دی په کسره تقدیری سره. د اعراب اتم قسم دا دی چې دا غي حالت رفعي دا په ضمه تقدیری سره وي، حالت نسبی دا په فتحه لفظي سره وي او حالت جری دا په کسره تقدیری سره وي. یعنی په دوو حالتونو کې تدې اعراب تقدیری وي، په حالت رفعي او په حالت جری کې. او په حالت نسبی کې تدې اعراب هغه لفظي وي یعنی په فتحه لفظي سره وي.
او د اعرابو دا قسم خاص دی د اسم منقوص سره. او اسم منقوص دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې د هغې په اخر کې د یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي. خو که دغه یا حقیقتا په لفظونو کې موجوده وي او یا تقدیرا موجوده وي. د حقیقتا موجود کېدو مثال دی القاضی. نو قاضی په آخر کې یا حقیقتا په لفظونو کې موجوده ده او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده. او خوا که دغه یا تقدیرا موجود وي د تقدیرا مثال دی لکه قازن. نو دا په اصل کې دی قاضیون. نو په یا باندې زما دا ثقیله و درنه و موږ ته دغه وغورځوله نو موږ سره بیا جوړ شو قازین. نو د یا او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین راغله نو موږ یا د حذف کړه نو موږ سره جوړ شو قازین. نو قازین نه یا دا حذف شوی ده لیکن دلته یا دا تقدیرا موجوده یعنی په اصل کې موجوده و او بیا حذف شوی و. نو ته دې اعراب به هم دغه دو تقدیری اعراب به وي. نو د حالت رفعی مثال لی جاءنی القاضی. نو دا قاضی مرفوع دی په ضمه تقدیری سره. د حالت نسبی مثال لی رأیت القاضیه. نو قاضیه دا اوس منصوب دی په فتحی سره. او د حالت جری مثال لی مررت بالقاضی. نو دلته قاضی دا مجرور دی په کسری تقدیری سره. عام طور باندې طلبه کرام د اسم متمکن کم 14 قسم دی یعنی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې داغه اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته. او دا د اسم متمکن دا قسم اسم منقوص. نو په دې کې طلبه کرام اکثر غلطیږي ځکه چې په دواړو کې د یا نه په مخ کې حرف باندې کسره وي. نو په دې کې لفظي فرق پکې دا دی چې کم 14 قسم دی یعنی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې داغه اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته. نو هغه دو کلمې دي. یو یا متکلم ده او یو هغه اسم دی چې داغه اضافت شوی وي دغه ضمیر طرف ته لکه غلامی. نو غلام ځان له کلمه ده او یا متکلم ده ځان له کلمه ده. او کم اسم منقوص دی نو په دې کې دغه یا دغه لفظ جز دی یعنی دا دو کلمې نه وي بلکې یو کلمه ده لکه قاضی داعی. نو دې کې دا یا دا ځان له کلمه نه ده بلکې دا پورا کم حروف دي نو دا ټول د یو کلمه ده. او د معنی په اعتبار سره په دغه 14 قسم او په دې اسم منقوص کې فرق دا دی چې په کله مونږه د دغه 14 قسم ترجمه کوو نو په هغې کې به مونږه د یا متکلم ترجمه دا کوو چې زما یعنی غلامی زما غلام، کتابی زما کتاب، قلمی زما قلم. او کوم دا قسم د اسم منقوص نو په دې په ترجمه کې به زما لفظ دا نه راځي. نو دا ته دې دواړو په منځ کې بنیادی فرق دی. د اعرابو په لحاظ سره د اسم نهم قسم او اخرنی قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی دا په واو تقدیری سره وي یعنی داسې واو سره وي چې هغه په لفظونو کې موجود نه وي موږ په هغې باندې تلفظ نه کوو. او حالت نسبی او جری دای په یای لفظي سره وي یعنی دغه یا په لفظونو کې موجوده وي. د اعرابو دا اخرنی قسم دا خاص دی د هغې جمع مذکر سالم سره چې هغه مضاف وي یا متکلم طرف ته. د حالت رفعی مثال دی جاءنی مسلمیه. نو که مونږ او تاسو وګورو په دې مثال کې د مسلمیه ته دې حالت رفعی دی په واو تقدیری سره ځکه چې مسلمیه دا په اصل کې دی مسلمونه یا. نو مسلمونه دا جمع مذکر سالم دی او ته دې اضافت شوی دی یا متکلم طرف ته. نو مونږه چې کله مونږه د جمع اضافت کوو متکلم طرف ته او ته دې په آخر کې دا کم نون دی نو دغه نون دا به حذف کیږي. نو د مسلمون یا نه جوړ شو مسلمو یا. نو اوس دلته وو او یا یو ځای شول نو مونږه دغه وو په یا سره بدل کړه او بیا مونږه یا په یا کې ادغام کړه نو مونږ سره جوړ شو مسلمویه.
بیا مونږه د یا د مناسبت د وجې نه دغه ضمه په کسرې سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو مسلمیه. نو په جاءنی مسلمیه کې د مسلمیه اعراب دا دی چې دا په حالت رفع کې دی او د هغې علامت دا دی چې دا په واو تقدیری سره دی، یعنی په اصل کې دغه واو په لفظونو کې موجوده او بیا حذف شوی دی. د حالت نسبی مثال له رأیت مسلمیه. نو مسلمیه دا په حالت نسبی کې دی ځکه چې دا په ترکیب کې د رأیت لپاره مفعول به جوړیږي او دغه یا دا په لفظونو کې موجود ده. مسلمیه دا په اصل کې و مسلمینا یا، نون د اضافت د وجه نه وغورځید نو مو سره جوړ شو مسلمیه. بیا یا او یا دا یو ځای جمع شوي نو مونږه د لومبۍ یا په دویمه یا کې مدغمه کړه نو مونږ سره جوړ شو مسلمیه. د حالت جری مثال له مررت بمسلمیه. نو په دې کې دا مسلمیه دا په حالت جری کې دی ځکه چې با حرف جاره په داخل شوی ده او ته د اعراب دا دی چې دا مجرور ده په یای لفظي سره او دا هم په اصل کې و مسلمینا یا، او په دې کې دغه تعلیل وشو کوم چې مونږه په دې حالت نسبی کې ذکر کو. نو د اعراب کوم نهم قسم دی نو هغه دا دی چې د هغې حالت رفعي په واوي تقدیري سره وي، حالت نسبی او حالت جری دا په یای لفظي سره وي، او د اعراب دا قسم خاص دی د هغې جمع مذکر سالم سره چې د هغې اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته. نو دا مونږ سره د اعراب 9 قسمونه او دای د اسم متمکن په 14 قسمونو باندې تقسیم کړي دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.